بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء قدري ونعرف من مؤلف علم مؤلف فيه مؤلف حالات من المهد إلى اللحد سنة ولادة صندوقات حالات المؤلف حالات ثم تبقى حالات ضد حاجزي سيادية أو ضد أحلاتنا كان أحلاتنا ضد مشقت برداشت کول او علمي مقام محفوظ ساتل بیا په دمن ازمایښتونه ابتلاګانې چې څو ځله ورتلی شوې یو خاص علمي مسله باندې ورتلی شوې فضل مشرف امام مظهر رحمت الله علیه صندوقات دفات نورو صورت کرامت داغې نورو کتاب سمه چې مؤلف فضل علیه او کتاب معلم کتاب داغه متعلق مسله داغه نوم سره اگر کله مشهور شي په بخاری شریف باندې دا وطن منسوب الى البخاري نوم دې کتاب نو د کتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه جامع تولي جامع کوم کتاب تولي جامع صحیح تولي صحیح تولي مسند چاته بلکې دې کتاب چې مسند ویل شي دا متعارف مسند معنا نه ده دا مسند هغه ته وی چې ترتیب صحابه باندې ترتیب د احادیث راغلي بلکې مسند معنا دا چې حدیث د کتاب مسند دی ندی کې احادیث مسنده جمع شوی صحیح مسند مرفوع متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم دا معنا د مسند د دینوم چې ګرګر دا معنا چې کتاب مونږ ګرځولې نو الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصر دی دا نه د چې دا شپږ لاک احادیث مستحضرو دا نه د انتخاب کړي او من سننه و ایام سنن باقاش او ایام واقعات دایمون لري د دې باعث تعریف باندې څو ابتداء انتها د تعریف څو احادیث په دې څو جمع کړي او په دې احادیث چې جمع کول کې د کوم اهتمام ساتل دي چې مناسب باندې پوښتنه د باعث په تعریف باندې دو خبرې ذکر کړې دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نمخ کې په احادیث کې تدوین شوی او دا څه په دغه په علم مولفي کې په بیان کړو دا په حالت یو قرن من دلالین نشو تدوین شروع شوی دا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کتابي شکل باندې یو فن په شکل باندې یو فن په شکل باندې فني شکل چلو ورکړل شوی د حضرت عمر بن عبد العزيز نشو لیکن بیا په دې کې هر دور کې رسو خلق مال ته مرتکه چې هر دور کې بیا دا تصنیف شکل بدلې باور یو شکل وسی بیا بلې وسی بیا بلې وسی بیا بلې د امام حضرت پر مسجد احادیث مرفوع تصنیف شوی لیکن په دا مرفوع روایتونو کې په دا مرفوع احادیث کې ضعف او قوی په کتابو کې شیاب او مفسر په کتابو نو روایتونه په کتاب غیر معتبر غیر مقبول روایتونه په کتابو یو ځله وې دوه مرګي د استاد په مجلس کې ناس استاد باندې راغی نو چا دا تمنا وکړه چې یو کس پیدا کړي چې دا دغه کتابونو چې مصنف شوي دي په دې کې مخلوط شهادت ضعاف سره دغه یو کس چې د صحابه مجرد وګرځول د ضعافونه دې تصدیق وکړي چې په خاص صحیح روایتونه او د ضعاف اخلاص کړي فارغ دا کار هغه ټول چې هغه ته پر مهارت په علم الحديث کې سند باندې او دغه کې مطلب الحديث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کې الله تعالی واچول دا کله دې د پرواقع کې په دې پیدا کړل د احادیث لپاره د تش احادیث آیت من آیات الله تعالی یمشي علی الارض دا دغه په کې الله تعالی دا آیت دا فرقرو د فاش او تمنا نه پیدا شي
څوک دا خوښ تمنا د استاد کړي یا مرګور کړل یا استاد کړل خدا خواش شی دی او د خپل کې الله تعالی داعیه پیدا کړل دای وجنا دا ولګي کتاب شو او بل وجه دودا ذکر کړی دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ولیدو چې رسول الله مبارک ناس دې مجلس کې حاضر دي او زه هغه ته مکه او بابو څنګه په پښتو مکه او ته ما او مچان دې له چې پاتې ده تعبیر خدا او چیرې رسول الله صلی الله علیه احادیث نه بتلري احادیث او موضوعي روایت او منکر روایت نه بتلري کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تیار احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه پکېول او دا نه مچان لري کول دا غزيات او منکر روایتونه لري کولې نو چې هر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې دا او دا منانی بشارات دي مسله باندې کېږي لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره په حیات دنیا کې یو بشارت چې خو د انسان لپاره ولې دي یا دې په خپل دي دای تعبیر چې تبته شی او جمع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر په مجموعه دا جمع د دې احادیث په جمع کې چې هغه مچانه او منکر روایت په دې ده د دې روایت د دې خو تعبیر دغه الله چې د مرګرو یا د استاد تمناوم دغه دا خبر یو منامي دایونه شو بل یقین حالت ته د خپل کې الله تعالی دا دی پیدا کړ دی ورګي بسم الله په احادیث جمع کول واجب په کتاب کول واجب باعث په تصنیف کتاب باندې دا خو دې خبره پیږي د کتاب ابتدا انتها او څو د کتاب شری دوه چې دا ولس دغه عمر او یا ولسم سنه هجری و عمر ولسم سنه هجری کې د شروع کړی دی د دې 200 سنه هجری کې دا د پوره کړی ولس د پاتې 200 ودانه نو ولس د پاتې 200 سنه هجری او په دې کې 200 سنه هجری کې د پوره کړی په دې منځ په دې منځ کې چې اړین د خپل شان د شپږ کال وې د دې اتفاق ته او د دوی تصحیح غالبا چې دا پښپاړو کالو کومه غن ټولې د کتاب پوره کړی پښپاړو کالو لیکن دا ورسره موږ کې چې مولا د درس لاره وي چې کوم کله د کتاب پوره کړ نو د خپل استادانو کې او شيوخ کې احیا بن معین او علي بن المديني امام احمد بن حنبل دې کې خودل لیدا چاو ته خودل نه ټولو باندې هغه نظر کړی دی یو څلور روایت په هغه کې ذکر کړی دی لیکن دا سره خلاف کړی دی چې دا ټیک دی برابر دی دا دغه نه او رائے د راجح د ابو فرای باندې نو چې ټول دی خدای دې په دې کې امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سره پاسه یو څه دې کې دوه څه پاسه دوه کې دی وفات شوی ابو ټیک دې وفات شوی او دغه چې کوم دی علي بن دې څلور دې دوه څه کې وفات شوی ابو ټیک دې وفات شوی ولیکن دې کې احیا بن معین دې شو دوه څه کې وفات شوی نو هغه د کتاب کې وفات شو وفات القرآن نشي ګوري پته ولګي چې هغه ژوند دیو نو معلومه کې د کتاب اختتام په دې باندې د پورته نه دی د دې پورته نه دی و د دې چې پورته نه دی ولای چې فاصله مسله د چې پښپاړو کار کې د تصریح کړي د چې پښپاړو کتاب کې شوی دی چې د دې چې منتها شو په دې نه مخکې شپاس برابر نو ظاهر دی چې ولس سنه هجری کې 200 ولس کې بده شروع شي او په دې کې بعد د دې ختم کېږي چې دا وو د عقد کول او هغه د مشکول معنا نه جوړي نو چې چای ته هغه خروج مباشي چې دا یو په دې کې څه 200 کې مباشي وي د دې وجه مولا دې راځي په لور چې دې په مینه سلام سلام علیکم چې په پښپاړو ستاسو خدای د ټول تسری ده ولې کتاب په شعر د ولس د پاسه 200 سنه یې او دې کې چې 200 کې دې پرشه دا د امام محمد رحمۃ اللہ علیہ په قید حیاتو د اشکال د په قید حیات موجود د دې وجه په کتاب کې تصرفات شوي دي نقشه نسخه تیاری شوي دي دا چې کوم کتاب په دې ډول کې بیا چې ګوري په دې یو مضمون نه راځي یا یو د باندې محور ولې په دې کې اثبات راولي ما په اثبات په کې ترازی د دې وجه نه د نلس نسخه دي د بخاری او په دې نسخو کې تفاوت دی په نسخو کې حدیث کم دي د بعضو کې زیات دي په بعضو کې کم دي لیکن دا نو څنګه چې رفیق ذریعہ سره موږ تر رسیدلی دا وای دا غوړه د زړه پاتې کې د خپل استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویل او دوه کړه دی ویل دا دی وجه دا نو څه په ټول کې قابل اعتماد ده اعتماد په دې نسخه باندې د
مسلمانانو په لاس کې خبره کوي د ابتدا انتها او زمانه د تعلیم 14 کال ابتدای ولس صفات 200 انتهای 300 او 14 کال مدد تصنیف د قایص پدې کې د تصنیف چې کوم کړي دي تعلیم د احادیث کړي څومره اهتمام ساتلې دي دوی لیکلي دي چې د دې یو تراجم لګوار دي او یو د دې دغه د احادیث دي نو دا تراجم لپاره چې منعقد کړي دي یا احادیث کې کېږي څومره اهتمام کړي دي یو د مکان اهتمام دی یو د فعل د اهتمام دی د لیکلي دي چې ما دا احادیث یې خري جمع کړي په دا په مسجد حرام کې ما دا تصنیف کړي او د تراجم الابواب مبارک دي د ویلي دي چې دا ما د منبر رسول الله سلام او د روزي هر طرف نه په ریاض الجنت کې دا تراجم الابواب دي او بیا هر حدیث چې دی خېده د دوه رکعات صلات استخاره کړي دا اډو یو باندې دغه کلی چې غسل لوب کړي هر حدیث په دې کتاب کې خېره صلات استخاره کړي دا د چیزې مطمئن شي چې واقعي چې د نور احتیاط د دې کړي خدا احتیاط وکړل چې صلات استخاره دوه رکعات به وکړو او چې د زم مطمئن چې واقعي چې دا حدیث خپل مقال دي ذاتي دي پته لري په خپل کتاب کې او غسل بعد شارحین کله چې هر حدیث یې خود لپاره غسل کړي او صلات استخاره کړي او تراجم الابواب لپاره د غسل ذکر نه دی راغلی صلات استخاره ذکر راغلی چې دا د هر ترجمه الواو چې مناسب کړي دي دا غیر فرض صلات استخاره کړي د ترکات په ذکر له الله تعالی خیر وکړي هغه ترجمه الواو په کتاب د اهتمام دا ساتل دي مثلا باندې کې تاسو چې ترجمه الواو البته دا خبره ده کتاب د پښپاړو په کار کوي باندې روایت کې راځي چې راځي په بصره کې کړل څو کتاب مقاره کې کړل مستقل نور زینا هو خي او خپل د تشریدا راځي چې په حرام کړل نو د ټول شارحین لیکلي چې دي اشکال نشته کتاب د پښپاړو په کار کې کړل او دا د بعید خبر د چې پښپاړو کار ته په یوه کې دی نه کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او په دیو نه بل ته د بل نه بل ته پته ظاهر دا خبره چې کلام د مول نو دا د ریاض الجنت کې د منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ چې د کړلې نظر تراجم الابواب لګول نو کې دې چې مسوده یې په تیار کړی او بیا دا نه چې د دې انت کې کړه صفه کړی انت کې تراجم الابواب چې د کړی دي په څو وخت کې کړی هغه څو په دې معلومه دي چې 14 کال مخکې دي چې څومره دې کړی کې دې چې مسوده مخکې تیار کړی او په ریاض الجنت کې دا صفا کړی دي برابر کړی دي نو دا د توجیه ته شامل دي او د احادیث شو جمع تصنیف چې شروع کړی دي د مختبه له مسجد مسجد حرام شروع کړی دي ټول کتاب مسجد حرام کې نه دی کړی ظاهر ده بلکې شروع یې دا هغه نه کړل په تصنیف باندې د احادیث په جمع کولو باندې چې شروع کړی دي د مسجد حرام کې کړی دي نو دا څه چې مسجد حرام کې تصنیف کړی دی مطلب تصنیف شروع کړی دی او په بخاری راځي او په کله بصری راځي او په کله بازار کوي او په باندې امثال باندې ګرځیدل دي مثلا باندې کوي خدي کې اهتمام په تعلیم کې د مقام راغی په اهتمام په تعلیم کې د عمل راغی د چې هر یو حدیث لپاره درکات صلات استخاره د هر ترجمه الواو لپاره د کل لپاره صلات استخاره او په حدیث کې دا لکه کې شارحین کې چې هر دغه لپاره د صلات استخاره کوله نو د دې پاکه تر تنقید لپاره وغوښتل نو مثلا باندې کوي چې کوم ودا کوي مسوده مې مخکې تیار کړی و غالب خبره قبول کړي هغه د ابتداء انتهاء تعلیم او اهتمام در په تعلیم کې راځي احادیث د څو جمع کړل په خپل کتاب احادیث د څو جمع کړل په خپل کتاب کې د دې ابن صلاح لیکلي دي چې احادیث سره د مکررات او سبع دا وسره 200 اجراء مرفوع روایت هغه تعداد احادیث او غیر مکرر هغه تقریبا 3 درجه ابن السلام قوله دا امام نووي رحمه الله علیه ډیر خلق وېدانو دا سره د متابعات سره د تعلیقات دا بیا چې ویلو اصل
موصول احاديث دي مرفوع احاديث دي سند مكررات بدون التكرار وصلور زردي او مكررات سره وزره او دو سوا إذا أرجع 7275 فكنتو بيجي جاني وزرا دو سوا إذا أرجع لكن بدي من حقيقة حجر رحمة الله جل شكرا ما أقل جدلنا كل تشريع كريدا ما أقوى أصل كي دا كم رواياتنا دي سند تكرارنا أو تعليقات سرسرة أو متابعات سرسرة نعوي 9000 بياتي 9000 دعاء جاي 9000 شاي وكما جاي لدولتي لكن أغا أصل كبير بدي متابعات ومشمال خطأ شوية ندني داغت عشرين دي حجر ذلك چې مرفوع روایتونه سره د تکرار نه 7397 وزره 300 او نبی دي 7397 داوی مرفوع روایتونه دي موصول روایتونه دي او متابعات هغه روایتونه چې هغه صرف د متابعت په شکل کې ذکر کړي وي او اصل مقصد د باب ولوي نور حاجی دار هغه تقویت په داوی څلور د اخبار او یو سره لیکلي په دغه وخت متابعات او شمار کې هغه فرق راوځي او خطا شوی یا سره متابعات څلور سره خودري سوالي متابعات څلور سره خودري سوالي او تعلیقات هغه تعلیقات چې هم مخرجات المتون بل دي کله هغه تخریج کړی وي بعض دي تعلیقات چې هم مخرجات المتون بدي هغه ته یو ځای کوم دا سند نه بیان کړی هغه تعلیقات چې په خپل کتاب کې لیکل کړی دي راو یو طریقه درې سوا یو زر دي تعلیقات یو زر درې سوا یو طریقه دي نو یو زر درې سوا یو طریقه او درې سوا څلور طریقه او وزره او درې سوا او دغه چې کوم نه ونوي دا ته معنا جمع ده د دې نه دو اتیا او نه حضرت نه جوړي دا متابعات تعلیقات سره سره او اصل احاديث موصوله چې کوم مرفوع روایتونه دي دا دني مجموعه ده راځي وي دو اتیا او نه هزار روایت دي موصوله او سره د تکرار ابي د تکرار نه ابو تقریبا 2.5 خو دي 2000 او یو شپته خو دي لیک تر پاک شپته خو دي تقریبا 2.5 خو دي دا یې هدا او بدون تکرار نو ابن صلاه 3 خو دي او چاته خو دي سره سدوجم زرو باندې لږ پاسه چې کثر په پاسه دا د احادیث د مختلف دي په خپل کتاب کې نو سره د متابعات چې هغه مقصد د باب دی سره د تعلیقات او سره د دې ذکر کړي د دې سره احادیث موصوله چې سره متصل لغلي مکرره غیر مکرر ټول چې راځم کې نه حضرا او دو اتیا احادیث په کې دا جمع کړي خبره معنی کوي د کتاب ابتدا انتها د تعلیف او زمانه د تعلیف او اهتمام بالتعلیف او کوم احادیث چې د بخاری شریف کې جمع کړي دي ټول احادیث سره د معلقات او سره د متابعات سره د احادیث مرفوعه مکرره غیر مکرره دا ټول چې راځي چې نه حضرا او دو اتیا دي نه حضرا دو اتیا په خپل ویږي او هغه دو اتیا لګولې دي او پایو طریقه خطا شي یو کوم اتیا دي نه جوړي خدا دو اتیا دي په دې باندې دو دغه کړه دا راځي په دې کړه حافظ حجر رحمت الله علیه خبره کو کوی خبره باندې کوی د بخاری کی کتاب میزان سری ان د څه خصوصیات او د شروط سری نو مثلا څنګه دا دی چې شرط د کتاب د دوه په اصطلاح کې دي ته وایي دوی دا کتاب شرط دی د بخاری شروط ده د مسلم شروط ده او د فرانسي کتاب شروط ده شرط دا معنی هغه مو په نړۍ مرتب الله سره د دوه په اصطلاح کې مصنف چې دغه کتاب باندې شروع کوي او تصنیف کوي نو دغه خبره مرکوزه کې دا خپل مرکزي کومه په دې هغه مسائل جمع کوي او لکه حدیث کتاب دې حدیث جمع کوي چې ما په ترتیب دای
دغه طریقه ملحوظات جمع کول د احادیث لپاره دي د شرط د مؤلف چې د مؤلف په تعریف کې به د مؤلف څه شرط دی یعنی کومه خبره د ملحوظه کړي چې دا هغه ملحوظي په بنیاد باندې دی چې د جمع احادیث کړي دا شرط بخاری سره دي شروط او دا د مسلم څه شرط دی په دې شروط باندې د تفصیل دی چې لکه مسلم په شروط باندې تفصیل کړي دا په نور نه کړي بخاری شریف په څه تفصیل نه کړي چې علماء ورستو چې کوم ټول د کتابونو لټولې چې نو دی و چې دا خبره په ملحوظه کړي دا د دوی چې نو واصل چې بخاری شروط دادي مطلب باندې کې تاسو چې هغه د شرط دی هغه د شرط دی دا د شروط ذکر کړي د دې خصائص دي خصائص یعنی مطلب چې کوم فیصد کتاب په نور کتابونو کې نه وندي کی مثلا باندې کتاب دا په اچھا کې کله چې فیصد کتاب بیان کړي یعنی هغه خاصیت کتاب بیان کړي خصائص کتاب نه چې ما یو دې فيه ولا یوجد في غیره فچې دا خاص صورت کې د بچانه نو د دې تاسو خبرې خصائص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندې د خصائص نو دوی دا چې اقامت د انعقاد تراجم د وجه بدیع د تراجم نو دا کړي دا شایع خبر مت کې بره باندې د خصائص دغه نه مرتي موضوع د کتاب سره مسله باندې کې تاسو سبب د تعریف مو بیان کړ یو د فن موضوع یو د کتاب موضوع معنا څه یعنی اصلي مقصدی خبره په دې کتاب کې چې دا دوه توې کې دعوی د صورت دا نو چې دعوه د مثلا مثلا باندې کې تاسو موضوع د کتاب سره مقصد د کتاب سره دو خبرې مسلم کې اون دو خبرې الک او سرا سند چې کوي تحقیق د حدیث هغه موږ ذکر کړی ورسره جمع احادیث یو او دې اون دو خبرې د یو جمع احادیث هاو دا سر الاستنباط استنباط مسائل فقهیه د روایت دا استنباط مسائل فقهیه د روایت نه تاسو د مد نظر په دې کتاب نو موضوع د کتاب د جوړولو یو جمع احادیث صحیح او فلا بل استنباط مسائل فقهیه په داړه د دې یو د تراجم راځه منعقد کړی او هغه تراجم نواب چې کله کله د آیات ذکر کې آیت قرآنی لکه چې حکم فقهي لپاره آیت قرآنی دلیل کړه هغه د جام صحیح او د صحابه اقوال ذکر کوي معلق روایت ذکر کوي ټوکړه د حدیث ذکر کوي ځکه چې هغه استنباط کې راځي هغه لپاره دا قول صحابي دلیل کړه کله مرفوع روایت کله موقوف روایت او دا غیر آیات دلیل دا غیر لپاره د دې وجنه د تراجم نواب بدا کار کړي مثلا باندې کې تاسو نو موضوع د کتاب یو موضوع د فن موضوع د کتاب یې اصل مقصد په فن کې سره په دې کتاب کې سره مقصد په دې کتاب کې دوه خبرې دي دا مقصد ما یو څه فيه غواړي چې په دې کتاب کې بحث کېږي د جمع احادیث صحیحه او بل استنباط د مسائل فقهیه او د احادیث مثلا باندې کې تاسو دا دوه خبرې ده موضوع د کتاب دا موضوع د کتاب دا مقصد د کتاب دی خبره باندې پوښتنه کوي خصائص د کتاب څه دي یعنی هغه ميزات د کتاب چې دغه کې تخاص دي ټول کتابونو کې نشته هغه دي کې دوی چې خصائص دي بعضي د خصائص په بیان بعضي د خصائص نظري اقامت انعقاد تراجم او طریق بدیعي دې تراجم الابواب منعقد اوس مرتوي چې مقصد په دې کتاب کې دوه خبرې دي یو خو مسائل فقهي ثابتولي په حدیث نه مثبتولي او بل جمع احاديث نو تاسو تراجم الابواب منعقد کړل دا تراجم الابواب یې درو ورچانه منعقد کړي نه به آینده کې منعقد کړي لکه چې کوم تل کې تړلې باب دا تراجم الابواب ترجمه الباب او باب کې کنه پښتو نه کوي تاسو ترجمه الباب کې ترجمه اصل کله رسو به بیان کو او به بیان کو ترجمه اصل کې لغوي معنا تعبیر دي یو لغت نه لغت اخرى یو شینا یو لغت یو شی دا نه په کله لغت تعبیر کې دي ترجمه وي لکه د قران ترجمه هغه په عربي کې پښتو کې ته اردو باندې ته په انګریزي باندې یو عربي راشي او هغه ترجمه یې موږ کو هغه عربي وي چې په پښتو باندې په طالبانو ته بیان کړي نو ترجمه اصل کې تعبیر دي یو لغت نه لغت اخرى باب مخکې د شرک تاسو وایي چې باب باندې یو نوع مسائل دا په فرج په کې یو نوع مسائل ترجمه الباب مرکبي ځای ترجمه الباب
تدوب إسلام عبارت سے دی عنوان اجمالی کلی دا باب جوزے کی مسائل کی جوزے کی مسائل کی جو آغا مسائل کی یا مقصد کی بدی احادیث کی تاہمین اجمالی تعلیم کلی تعلیم کی توقی نامی دیویلکی کی ترجمہ الباب ترجمہ الباب تدوب إسلام عنوان کلی اجمالی دی باب داغه مسائل د باب دا احادیث د باب لکه موږ لیکلو چې باب کې مکان بدل وحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه شی و ودا یو روایت کلی دی ټول روایت کې دا یو خاصه مشترکه څنګه شی و الکه کوم وخت شی و یا لکه په څنګه دې سره شی و او په کوم دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دا د امام شافعی مذهب څخه دی دا وګوري ناغي کې باندې خاص کر بخاری کې دا انداز لري چې دا کوم مسلک والا دی د کوم انداز ته ترتیب ورکړي نو د هر یو مخالف د تویما ورته وسمو دا خبر امام ابو داود کې ده نو د امام ابو داود رحمت الله علیه فقهي مسلک شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکي چې اما ابو داود والترمذي فهما مجتهدان منتسبان الى احمد و اسحاق بن راهويه اب طرف یعنی قواعد او کلیات او اصول کې د امام احمد متبع دي او په فروعات کې ترکه تابع دي لکه امام ابو یوسف شو امام محمد شو یا نور د حسن ابن زیاد شو څومره د امام څخه شاګردان دي تاسو کتلی کنه ویدا امام د کولا واغی صاحبین هو دا صاحبین دا دو ته وایي نو کلیات او اصل کې اصول کې د امام مستبید هغه ټول احناف او بداغه کې جزئیاتو کې هغه ځان ته قول نه ورکړي نو موږ ډېر ځایونو کې بیا دا هغه په قول باندې فتوا ورکړو نو شاه ولی الله رحمت الله علیه را اجازه امام ابو داود او امام ترمذی دا دوه مجتهدان او مجتهد کتبه خد ویما چې یو منتسب یو غیر منتسب دیو نسبت کیږي چاته چې دا حنفی دی شافعی دی مالکی دی حنبلی دی جزئیات کے خلاف ہے او امام شافعی وغیرہ امام مالک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل ذی اکچاتا ان نسبت انتصاب نشتا دیکان تا مستعد مطلق مرتا ہوئی غیر مطلق دا کل ذی تقسیمات او مانے جو تم دے دزوارو یاوالا امام احمد یعنی اصول مخامخ ایخی بیادامی نے استنباط مخبل آتا ہے نو دے استنباط کولو دا وجہ نورتا مستحدم ہے لکہ زمون مذہب کے امام احمد امام محمد رحمت اللہ علیہ امام یوسف دا دور شاگردان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ قول دا دے کہ دا دوارم امام ترمذی او تیج کن دے اغدا سی دی یعنی مجتہد مطلق نہیں مجتہد منتصب دی بعد وی یو قول دا ہے جدا ہم ولی المسلک دے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ او بعد وی کنرا شافعی دے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ را اجازہ چل مشہور انہو شافعی ویدا قول صحیح دے علماء لکی حق ازادہ چدے حنبلی دے کن نسائی لگا صاحب دا نسائی چکم دے اغت سنگا دے ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا غر ازادہ چدا حنبلی دے او مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ را ازادہ چدے حنبلی المطلق اس دا سہائے سے تودہ دے فبوارو اہمہو مطلق بچیو اعدے کنا پاغیبت ثبوت پیش کے اتنا دے ٹاپا بپو لگے جہاں ولی دے شافعی دے فلانے دے اتت بڑی غٹ شواہد موجود تھی دا ہر مصنف دا مصنفین یادون دا قبل یا مؤلف دا سب تراجم دا باب چیتی کنا تاغین ایسا تو لگی تو میلان کن طرف ہے نو دا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا تراجم چه گوری کنا نو دا
د نور ائمه په مقابله کې د حنابلة چې په مسلک کې دینو دیونو کې هغه ترجمه الباب او مغالوه لګو دې زمانہ نیتو کې به سره روان دی راځي یو دې کې باب البول قائما بلا ضرورت د هم بلیانو طریق باندې کو ویلاری متیاز بالکل ویلاری د ناس یو حکم دی اس کې راځي په حرام ورته موږ نه وایو چې به ضرورت یې بیا هغه مکروه نه دی چې دې خاطی دی د ناس دې نشتا فوجی مجاهد داغي ورتي دي اچولي هغه کې نشته ناشته او دا بلا ضرورت حنابلة کې کراهیت پکې نشته نو دلته امام ابو داود بار ترسي باندې تاسو وګورئ نو صرف باب القول قائما د جواز دلیل راوړی دی او د عدم جواز یا د عدم کراهیت والا ډوراړي نه اگر موږ به ذکر کوو موږ به هغه نفي کوو نو دین هغه د کراهیت ولا کومه دا د نورو ډیرو ځایونو کې خپل مسلک والا ترجمه الباب د هم بلی مسلک راوړی دی او د نورو ائمه ډوراړي نه د دینه خلاف جمهور دلایل او هغه روایت ټول پریږدي دا انداز او د نورو ائمه دغه یعنی کرینه معلومه شوه چې هم بلی المسلک کرینه باندې پوښتنه کوي او دا د نورو ائمه وګورئ چې امام بخاری رحمت الله علیه دا مسلک فقهي څه دی نو مشهور دا چې هغه شافعي المسلک تاج الدین سبکی رحمت الله علیه هغه د باقاعده په طبقات شافعیه چې کوم کتاب لیکل دی د باغی کې شامل کړي علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا چې نه دا امام مجتهد دی د جار مقلد دی نه او دا چې مشهور دی چې شافعي دی دا چاته دا ویلي تاج الدین سبکی یا د نور محدثینو چې ویلي دي چې د شافعي المسلک دی نو هغه دې ته کتلي دي چې بعض اختلافي مسلو کې د امام بخاري هغه میلان هغه د شافعي المسلک حکم طرف دی نو دا غینه جواب ورته مونږ هم ورکړو نور خلک هم ورکوي چې دا څه دلیل نه دی چې یو کوم مسلو کې د میلان چې کوم دی نو هغه شافعي المسلک طرف ته دی که یو کوم مسلو کې شافعي المسلک په قول فتوا ورکړي دا نو بېشمار فتوی هغه د احنافو چې کوم مسلک دی د هغې مطابق یې ورکړي چې بیا ورته شافعي وایي بیا ورته ولې حنفي ورته ولې نه وایي مشهوره مسأله ده اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فقلتين كده هناك بقول فتوى ورکړي ده باب الوضوء من القبلة که یو سړي خپله ښځه خپل کړه او تاسو ماتېږي که نه ماتېږي او لامستم النساء باب به راځي بیا ورته خبرې کوو هغې کې د حنافو باندې چې د خروج تیرني شوی د رجل نه یا د ابراهیم نه نو دواړه اودس نه ماتي امام شافعي وایي چې مطلق خپلول بګلاو دې ورته ولګولو اودس یې ماتي او زمونږ په مذهب نه ماتي هلته امام بخاري رحمت الله علیه زمونږ په مذهب باندې فتوا ورکړي دا دوه درې دفعه د نمونې دپاره کوي نور هم ډېرې مسایل نو څه بله کرینه د دې نشته شافعي المسلک دی امام مسلم باره کې رائے داده د علماو شاه ولی الله رحمت الله علیه جواب التراضی مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه پوری چې لا اعلم مذهبه بالتحقیق پرون دا تویلو چې دومره حالات به معلومه ځان نه باندې جوړه چې څومره د سیر او د تاریخ په کتابونو کې ملاویږي کوم ملاویږي نه مولا باشد کې چپ نشه چې بس لګیا وای ځان نه به جوړه نو کو به کونی دی هغه کولاو لیکلي دي چې مونږ سیارو کې د تحقیق وکړو د دې باره غاړو تشتنه نو اندازه و بیا څه لګو چې د کوم مسلک نو دیو فقهي یا د مصنف فقهي مسلک اندازه ما ته وختي وي چې تراجم نه لګي او د مسلم تراجم هغه د خپل دي
استاد ورته وایي یا به ویلي چې دا تراجم په مسلم باندې ټول د هغه شاګرد امام نووي رحمت الله علیه امام نووي ته چا شکړو نشته چې کوم مسلک ده نو هغه نه خدای امام مسلم شافعي المسلک کېدل دا د نارو ثابتېږي نه یو محدث تیر شوی دی کراچۍ کې زما استاد ما ته ابن ماجه ویلي وای او هغه په ابن ماجه باندې ډېر کتاب لیکلی ما سمود کې ویلی الحاجه اوس اوس څلور پنځه کاله چې وفات شوی دی مولانا عبدالرشید نعماني رحمت الله علیه هغه چې هغه کتاب د ابن ماجه قدر سر کې دا نوي چې وي نو یو 50 صفحې هغې کې لګېدلي دي کتاب سره هغې کې هغه لیکلي دي د هغه رایه دا ده چې یو قول دا دی چې مالکي دی امام مسلم مالکی المسلک دی بہرحال کو خبر ہے یقینی نہ معلوم اقوال پکې مختلف امام نسائی بارہ کے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رائے دادا چې دا حنبلی دی دغه چې کوم دی نو د حضرت شاه صاحب رحمت انور شاه کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دا هم دغه رائے شاه ولی الله رحمۃ اللہ علیہ او د غیر مقلد یو ډېر لوی امام تیر شوی دی چې او نواب دا به قرات خلف الامام کې وایو نواب صدیق حسن خان پخوانی نوابان به ویل محدثین او ویل علما به غیر مقلد خو ډېر لوی عالم و هغه رایې دادا هغه د ده باره کې لیکلي دي چې دی شافعي المسلک دی بیا پکې اختلاف رالو امام شافعي باره کې هېڅ اختلاف نشته هغه د ټولو اتفاق دی په دې چې هغه څه دی شافعي المسلک دی او هغه د هغه خپل ترجمة الباب او قال فلانه 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 او بیا هم وایي چې آخر کې دا قول راځي امام شافعي قول ته هغه ترجیح ورکړي ابن ماجه باره کې جهان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه رائے دادا چې غالباً دیر شافعي المسلک دی دا خو د دې شو اوس خبره دادا چې وجه د تعلیم دته ضرورت ټول نور لږ کتابونه موطاګانې وي دا ټول کتابونه وو نو ته دا څه لپاره دا کتاب ابو داود الله راته یو بل جوړولو ترمذی کې باندې استاد د ترمذی وجه د باعث څه دی هر کار ورته یو سره کوي کنه یو ذیعقل او ذی شعور سره دا انسان الله څنګه پیدا کړی یو غرض د پاره چې عبادت دی یو هر انسان چې یو کار کوي نو یو خاص غرض د پاره یو مقصد د پاره کوي نو دلته کې غرض څه دی د ولې دا کتاب جوړ اصل کې حافظ ابن قیم رحمت الله علیه محدث دی هغه وایي چې ډېر حافظین داسې وو چې هغه به امام ابو حنیفه امام شافعي او خاص کر امام ابو حنیفه او دا نور ائمه د فقهاو چې کوم دي هغه باندې به اعتراض او تنقید به کول اوس هم دا غیر مقلد امام کې باندې ډېر اعتراض غټ دا کوي چې دنه اډو حدیث ورته معلوم حالانکه دا بکواس کوي وایي ډېر لږ روایات کې مروي حالانکه مسند امام ابو حنیفه رحمت امام اعظم رحمت الله علیه غټ کتاب دی دا حدیث په زموږ نظام دغسې شروع دی درس نظامي کې ورته چې هغې کې موږ هغه خپل مسلک والا د صحابي نه بغیر وایو او داسې به